د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د جمعې پروز پارلمان ته د مالی کال 2022 او 23 لپاره د نخنیم زره عرب روپو بجټ وړاندې کړی دی چې د بجټ خساره پکې 4590 عرب روپے خودل شوی دا. په دې بجټ کې د خیوات د دفاع لپاره د 1522 عرب روپو د خودل وړاندې شوی. خو د دې په پرتله بیا د صحت د څانګې لپاره یوازې د 30 عربو او د تعلیم لپاره 109 عرب روپو د خودلو وړاندې شوی دی. د سپری پنوم د پلټنو د نړیوالې ادارې ریپورت وایي چې پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د خپل بجټ زیاتې پیسې بهر نه د وسلو په اغستو مصرفوي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم وایي چې پاکستان د خپل کلیز بجټ زیاته برخه د وسلو په اغستلو لګوي او لدې عمله د خیوات د روغتیا تعلیم او نورو پرمختیایي چارو د لپاره بیا ډیره کمه برخه بیلوي. تر دې وړاندې د کال 2022 په مالی بجټ کې د دفاع لپاره 1.8 ټریلیون روپے ایښودل شوی چې د ټول بجټ 14% برخه وا او دا د مالی کال 2019 او شلم په نسبت 6% زیاتې وي. په نوي بجټ کې تر 1400 سیسی یا د دینه په غټو گاډو ټیکس لګول شوی او د دې ترڅنګ چې کم خلک د میاشتې د 1 لک نه زیاتې ګټي د هغوی نه هم د ټیکس اغستو وړاندې شوی دی. بجټ کې د ټیکسونو راټولولو خدب 2004 ارب روپے ټاکل شوی دی. بجټ کې د بهر نه د موبایل فونونو پر اغستو لوړ ټیکسونه لګول شوی دي چې لدې عمله به اوس پاکستان کې د موبایل نرخونه نور هم په برخیږي. د بجټ تقریر لامه د سرکاري ملازمینو تنخواګانې 15% لوړ کړل شوی دي. د NFC ورډ په اساس به ثبوته 4000 عرب روپے ورکړل کیږي او د پاکستان بیت المال لپاره 6 عرب روپے بیل کړل شوی دي. په دې بجټ کې په پاکستان د پوره قرضونو د بیرته ستنول لپاره 3140 عرب روپے اخودل شوی دي. د بجټ لمخې ظلمو تبا د بانکونو نه تر 15 لک روپو پورې د سود نه پاکي قرضې ورکول کیږي او د فصلونو او سارو د پیداوار زیاتول لپاره 20 عرب روپے ځانګړي کړل شوی دي. د خزانه د وزیر لمحه فلم ته بخیوات کې د سند درجه ورکړل شوی او فلم سازانو ته تر 15 کالو ټیکس نه غستل کیږي. د خزانه وزیر د بجټ د تقریر په وخت اعلان کړي چې خیوات کې به د فلمونو جوړول لپاره ملي سټوډیو هم جوړول شي. د خزانه وزیر ویلي چې توانایي د کمې ختمول لپاره به مولسته رعایتونه ورکول کیږي او د سولر پینل په درآمد او سیمایزه سپلای د سیل ټیکس ختمولو اعلان کړی دی. د خزانه وزیر دا هم ویلي دی چې کم خلک د 200 یونټو نه کم بجلی مصرفوي هغوی ته به د سولر پینل اغستو لپاره د بانکونو نه په اسانو قسطونو پورونه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ نوې بجټ کې به په بجلی د رعایتونو په مد کې 1500 عربو او د پټرولیم بقایجاتو د ادا کول لپاره د 248 عرب روپو د مصرفولو اعلان هم کړی دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400